ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدقت يا رب العالمين. د دې آیاتونو پرون تفسیر تیر شوی دی حضرت شیخ صاحب دامت برکاتو عالیه کړی. موږ بیا سې ورتیر شو مختصره خبرو. الله رب العزت فرمایي اتلو ما هغه څه اوحي الیک چې وحي کړی شوي د تا ته من الكتاب د قرآن نه وهو دعوة التوحيد أغا دعوة التوحيد دا تسوك أولو لدي خلقو دا من الكتاب دا كتابنا القرآن كسري أغا دعوة التوحيد دا لغورتان أولو دا وأقم الصلاة وقائم ومنذن لرا إن الصلاة يجنا دا منذن جدي دا منسدی تنها مانی کول کوي عن الفحشاء دخکار گناهوننا. خبر دارا اللہ رب العزت فرمائی وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ نو دا افاده کوي د دې خبرې فائدہ ورکوي د دې خبرې چې دعوت ورکوا په قرآن سره دعوت ورکوا قرآن سره یا دعوت د قرآن رسوا داسې دعوت د قرآن رسوا او کبدی باندې تا تسویزا او ستکلیف ضرورت دا د ستکلیف ضرورت سي نو بیا ته داسې وکا چې د دې علاج وکا پس باندې پمانځ سره دا ستکلیف ضرورت سي نو دې علاج وکا پمانځ سره. ان الصلاة يجنا دا منسلی تنها منی کول کوي عن الفحشاء دخکار گناهوننا. نو فحشا خکار گناهونا یا هغه گناهونا چې هغه عملی ته ورکیدي شي لکه زنا شو شراب څښل شو الله دې وساتي. اول منکر هغه عملونه چې هغه د هغې تعلق د ژبې سره وي لکه غیبت کول شو چغلي شوه چاته کنځلې کول شو الله دې نه وساتي. ولذکر الله او ذکر د الله رب العزت اکبر ډیر لوی دی. نو ذکر د الله رب العزت یا خو دغه منځ مراد دی یا عام ذکرونه ته مراد اغشتي شي. منځ ټول ذکر دی عام ذکر ته مراد اغشتي شي. یا ولذکر الله او ذکر د الله نو دعوت الى الله د الله رب العزت طرف ته دعوت ورکول دعوت تبلیغ کول دا ډېر لوی عبادت. نو دعوت الى الله دا ډېر لوی عمل دی د مونځ نه هم لوی عمل دی په باسو ځایونو کې ځکه چې د مونځ ثواب دی لازمي فائدہ د لازمي صرف دا دی فائدہ ده او د دعوت فائدہ ده متعدی بل ته فائدہ ده بل تم رسی هغه بل ته کوي یا بل ته کوي نو فائدہ متعدی ده. بل دعوت یو انسان منځ کې عابدین دي عبادت کوونکي دي عبادتونه کوي مختلف نو په دغه خلکو به عذاب نه راځي او په کومه معاشره کې چې دعوت پرېښودل شي نو بیا به په ټولو مخلوقاتو عذاب راځي. نو چې مونځ کوي په دغه مخلوق به عذاب نه راځي او چې دعوت کوي نو په ټول مخلوق به عذاب نه راځي. ولذکر الله او ذکر د الله تعالی اکبر ډېر لوی دی. والله یقینا الله رب العزت یعلم پوهیږي ما په هغه څه باندې تصنعون چې تاسو یې کوئ. نو د آیاتونو کې یو درې خبرې دي غټې غټې. یو پکې دا دی چې د قرآن لوستلو که تا ته چې کومه وحي درځي د هغې لوستلو. دویم نمبر ان الصلاة او اقیم الصلاة د منځونو
خیال وساته مضبوطه خبره د اسلام نه بس د څه شي ده د مونځ ده مونځو کې او درېمه خبره ده الله وایي ولا تجادلوا تاسو جګړې مکوئ اهل الكتاب د دې کتابیانو سره د اهل کتاب سره الا بالتي مگر په هغه طریقې سره یا احسن چې هغه ښایسته وي په ښایسته طریقې سره ورسره جګړه وکړي په دلایلو په براهینو یې پوهېږئ چې دا تاسو کومه خبره کوئ دا غلطه ده د الله رب العزت ذات ومنئ د توحید عقیده ومنئ نو کیسه به سمه شي نو په دلایلو باندې پوهېږي الله رب العزت فرمایي بیا الله وایي الا الذین مگر هغه کسان نه ظلم مگر هغه کسان نه ظلمو چې ظلم یې کړی منهم د دوی نه چې هغه په عناد سره ظلم کړی عنادین دي معاندین دي الله رب العزت فرمایي هغه بس صرف طور ته دلیل مې نو هغه ستا خلاف راځي طور ته هر څوک ویلي چې وایي دا خبره ستا غلطه ده د دې وجې غلطه ده د دې وجې غلطه ده هغه د لا نسلمو په ډېرې ولاړې وي نه مني توت ته مې شوه ویلې ده ستا پلار دې راباندې اوس راشه واپس مه وکړي بس نه منه هغې بیا څه کېږي مولانا یعقوب نانوتي رحمه الله علیه یو کس راغی دا ډېر لوی شخصیت و د دارالعلوم دیوبند یو عالم راغی ځان سره خاندل نو مولانا یعقوب نانوتي رحمت الله علیه ورته فرمایي ولې خاندې ورته وایي صاحب وایي داسې کار وشي چې زما پسې یو کس راغی وایي ما ته یې وایي چې د الله یو دی په دې راته څه دلیل ووایه دلیل پسې دی نو ما ورته یو دلیل د تورات نه وي یو مې ورته د زبور نه وي یو مې ورته د انجیل نه وي یو مې ورته د قرآن وي هغه بیا هم نه منله وي ما پرې ښه پوه یم که بیا یې نه منله نو یعقوب نانوتي رحمت الله علیه ورته وي دا خو تا څلور کتابه وي او پنځم کتاب هم قرآن کې شته وایي پنځم خو ما ته نه دی معلوم صاحب هغه کوم یو دی خدای په قرآن کې ویلي نه دي وانزلنا الحدید فیه بأس شدید ومنافع للناس الله وایي چې په دې مخلوقاتو کې مې اوسپنه پیدا کړې ده دا ډېر مضبوط څیز دی او دې کې ډېرې پیدې دي د خلکو لپاره په چاقو باندې په دې خېټه والي خپله ورته دلیل پته لګېدلی بیا به پوه شوي ومنافع للناس داسې دی نه پوهېدم هغه ورته صاحب مخکې ورغلې مکه چلوي وایي څنګه وایي زه هغه په جګړه وم ما ورته دلیل وي او هغه نه منم وایي هېڅ پیسې نه منم وایي دا غاړې یو زمیندار را روان و کولبه ورسره یې وه وایي هغه راځي چې استاد یې ستاسو د وختي داسې په څه باندې جګړه ده ځم دا هلته پټي نه ما صحیح کړې تا دواړه لګیا یې خپل کې څه بحث کوئ وایي ما ورته وایي چې دې ما ته وایي د خدای په ذات راته دلیل ووایه نو بیا وایي ما ورته چې ما ورته تورات نه وایي د زبور نه مې وایي د انجیل نه مې د قرآن پاک نه مې وایي دې نه مني وایي نه مني وایي هغه ورته چې نه وایي وایي هغه هغه د کولبې چې کوم سامان یې هغې لاندې کېښود او دی یې راسم چې داسې یو څه وو بیا ورته داسې شنه چمکه وه هغې ورته ونیسله چې داسې ډډه په ډډه یې واړو یو څه وو هغه ورته چې ته خو یو یاد یې ځان سره دویم خدای هم باندې وکتې وې نو خبره دا ده الا الذین ظلموا منهم چې بعضې ظلم کوي نو هغې سره بیا دغه شان کیسه هر چا سره به ډېرې بستې نه وي استاد محترم مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد ظفرعلی خان صاحب رحمه الله تعالی رحمتا واسعه هغه به فرمایي هر چا خپل اصول یې خو خیر دا بعضې خبرې راشي داسې هغه به ووي ترجیح والا ملګرو به راته چې موږ سره ګشت ته وځه ګشت راسره نه کوي ما ورته چې صاحب ما ورته چې زمانه به دونه صبر نه کړي دا چې کومې کیسې ویسې دا زمانه نه کېږي وایي چې نه ما به وایي ګلشن اقبال یا ټول سیټان خلک دي راغلي وایي لاړو وایي دي یو کس ته لس کړی کوي او پنځه لس منټه ورته لګیا و چې دا چل دی اوس هم تعلیم شروع دی بلا بل وایي اخره کې ورته هغه وایي چې تاسو ځای زه بیا درشم زمونږ دغه کیسه راځي بس نوم بدل دی دا ځای بیا زه درشم ما دې داسې بیا دا زمونږ چې چېرته دی ښه لس منټه ته موږ هسې ولاړو داسې په اسانه به ته ځې ته بس کور ته دننه شي الله رب العزت فرمایي چې بعضو سره بیا چې کوم ظلم زیاتې کوي هغه سره بیا د هغه په لار راشي وقولوا وای آمنا من ایمان راوړي بالذي بهغه ذات باندې انزل بالذي بهغه باندې انزل چې نازل کړی شوی دی الینا
انزل او باغ سبان چې نازل کړي شوی دی الیکم تاسو ته و الهنا و الهکم او معبود زمونږ او معبود تاسو رب زمونږ او رب تاسو واحد یکتانی هغه واحد سره شریک ذات دی ونحن له هذا غرب مسلمون تابعدار یو واړه وكذلك دکشان انزلنا نازل کړو منګه الیک نازل کړو دی منګه الیک تا الکتاب کتاب نو قران عظیم شان تا درا نازل کړی والذین بسا کسانا تیناهم الكتاب چې ورکړو دی هغه کتاب یؤمنون به و ایمان راوړل په دې باندې یا ایمان راوړل په دې باندې قرآن تاغین حضرت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت خاتم طائی مشری عالی بن خاتم طائی رحمه رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکه شان بیا دا یهودو دا عیسایانو نبیا عالی بن خاتم دا عیسایانو او دی بیا دا یهودو عبداللہ ابن سلام سے برسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیخوا د عیسایانو نه سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ داسې ډېر خلکو ایمانونه راوړل الله رب العزت فرمایي چې بعضو د هغه کسان چې ورکړل شوي کتاب هغوی ایمان راوړي ومن هؤلاء یو د دغه جماعت نه د دې اهل مکو والا من هغه څوک یؤمنو چې ایمان یې راوړي من هغه څوک یؤمنو چې ایمان یې راوړي به په دې قرآن باندې وما يجهل انکار کوي بآیاتنا د آیاتونو زمونږ الا الکافرون مگر کافران وما كنت تتلو او نیت تتلو چې تاسو من لوستل کولی شو من قبلی مخکې د دینا وما كنت تكتب من قبله او نه مخکې تا د دینا چې دا د دینا مخکې څه کولی شو لیکل لوستل من کتاب دس کتابنا ولا تخطه وندس لیکلنا بیمینک بخلاص تاثرا اذن گنی په دغه وخت کې لرتاب المبطلون شک پکړی باطل پرستو الله رب العزت فرمایي وما كنت تتلو من قبله او ته د دینه مخکې نه وي چې تاسو لیکل کړی وي څه لوستل دې کړی وي من کتاب دس کتابنا ولا تخطه بیمینک او نه دا لیکل کولی شو بخلاص سره نو ګوره نه استاد نه کتاب نه اداره سو استاد نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خلک دا اعتراض لري دا کې استاد دې سبب ویل او سو کتاب هم نشو لوستي او نه لوستي د مخکې چې خلک دا وایي چې دا کې کتاب کتل نو دا غي نه خبره ستګړي او سیدارا یونیورسٹی کی مدرسہ کی وغیرہ دې کوم سبب نه دی ویل چې څوک بدا اعتراض وکړي نو دارین په خلی باندې ناشنا بلیغ او فصیح کلام او بیا داسې کلام چې په هغې ته خلکو له چیلنج ورکړي او چیلنج د قیامت تر سبا پورې ورکړي چې دغه شان کتاب راوړی یو وړوکي د 3 آیاتونو صورت راوړی ته اوس نشي راوړي او د هغې په شان څوک نشي راوړي نو بیا د دې نه دا معلومه شوه چې دا کتاب د چا دی دا د الله رب العزت کلام الله رب العزت د دې وجې د علماو اتفاق دی جمهور رایې دا د ټولو باندې علاوه د یو عالم یو تقریبا چې هغه دا وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لیک لوست بالکل نشي کولی یو عالم تقریبا د امام مالک رحمه الله د مسلک هغه وایي چې کله ناکله به رسول الله صلی الله علیه وسلم اتفاقی طور اقدم لیکل کولی شي حضرت شاه ورشاه کشمیری رحمه الله فرمایي چې دا اقدم لیکل دا معجزه ده چې یو سړي د لیک لوست نه وځي او اقدم هغه څه لیکو لکه دا فتح د مکې په موقع رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي چې دا لفظ یې محو کړه ختم کړه حدیث یې ورته دی او درې شم کولی تاسو د خپل نو خو خیر هغه بیا سداري د وجه د سزا ملو شي د دې په اړه او شاسه وایي چې دا یو معجزه ده ځان نو نه استاد او نه کتاب د وجه د هندستان غالبا سر ډاکټرو د زنانو د حمل وغیرہ یو څه په دغه امور باندې ماهر نو هغه ایمان راوړ چا ورته ویلي ایمان می د دې وجه راوړ چې داسې یو شخصیت چې هغه نه کتاب لیدلی دی لوستل کړي دي نه بس یعنی داسې د عربو او هغه زندګي داسې وه چې هغې کې د چا نه پوهه حاصله کړې او بیا په قرآن کې چې د ماشوم
څنګه وضاحت شوی دی چې دی اول په پردو کې بیا داسې نو دې نه خو دا معلومېږي چې که ته ویلې ته ډوم ساینس پړاو کړی ته ډوم ساینس نو چې ته ساینس نه دې پړاو کړی استاد یې نشته کتاب هم نشته نو دا کلام د الله رب العزت الله وی نه ویل چې دا لوستل کړو مخکې د دې نه من کتاب داسې کتاب نه ولا تخطه بیمینک او دا ختم په خیل اسمان نشو کولی نو معلومه دا شوه چې انسان نه پکار دی چې لیکل په خیل اسمان اکثر خلک یې لګي په ګس اسمان نو عادت یې ځان د نوشیدا کوشش ضرور دا چې دا بدل شي په خیل اسمان اذا لرتاب المبطلون غني دا وخت شک کړي وی باطل فارسو بل هو آیات بلکې دا قرآن پاک چې دا څه شي بلکې دا معجزه ده ببینات واضحه فی صدور الذین پسینو د هغه کسانو کې اوتو العلم چې ورکړي شوي دي علم وما یجهل انکار نه کوي بآیاتنا د آیاتونو زمونږ الا الظالمون مگر ظالمان وقالوا ووایدي لولا انزل ولن نازلیږي علیه بدی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې آیت یو معجزه بدی پیغمبر باندې معجزه ولې نه نازلېږي دا چې معجزه نه یادوله ورنه د قرآن وحی عاجز او د دې مقابله نشي کوله وی دا چې معجزه چې مشاهدتاً وي چې موږ یې وینو چې هغه د اسمان نه فرشتې راغلي د اسمان نه چې کتاب راغی موږ یې په سترګو لیدل داسې ولې کېږي الله رب العزت فرمایي قل تورتوا اے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الآیات یقینا اختیار دا معجزان کرامت دا حفیل دا اللہ وی صرف راخکار دا پیغمبر یا دا ولی بلاس باندش قل تورتوا اے پیغمبر انقلاب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الآیات یقینا اختیار دا معجزو عند اللہ فنزد اللہ رب العزت دی وانما یقینا فخبر دادا انزو نذیر ویرون کی مبین شکارا زو ویر ورکون کی زو یروب خلق دور نه یروب جانک دور نه ځان بچي ها الله دې بچي الله وی اولم یکفهم آیات کافین دی په دیو باندې معجزتن آیا کافی نه دی دیو ته معجزتن سو ان چې یقینا منګه انزلنا نازل کړی علیک پتا باندې الکتاب سو قران پاک دا کافی نه دی چې معجزتن دا معجزه کافی نه چې قران عظیم شان په شان کتاب هم پتا را نازل کړی یتلا علیهم چې لوستل شي علیهم په دیو باندې چې دا لوستل شي په دیو باندې قرآن دا د لوستلو کتاب دی هدا صرف په الماره کې دی خودو کتاب نه دی دا صرف د قسم لپاره د راغشتو کتاب نه دی و دا د ژوند دستور دی په دې باندې به خپل زندگی تیرې په دې باندې به عمل کې د دې به لوستل کې د دې به علم حاصل الله دې توفیق راکړي ان فی ذلک یقینا بدی کی رحمت دی و ذکر او نصیحت دی لقوم قوم دبارا یؤمنون چې ایمان راوړي چې څوک ایماندار دي دا غي دبارا دا نصیحت دی دا رحمت دی الله رب العزت درته توفیق راکړي چې موږ ورته ورنږدې شو الله دې